بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، نن درله یوه اسانه، ډیره زیاته اسانه او طاقتور وظیفه در کوم د مشکلات د ختمېدو دپاره، د مصیبتونو او د پریشانۍ ختمېدو دپاره. که چېرې هم تاسو ته څه مشکلات پیښ شي، مصیبت راشي یا پریشانی درته راشي، نو دا وظیفه وکړئ. په یقین سره درته وایم انشاءالله 2-3 غنټې کې به ستاسو مشکلات الله حل کړي وي، ستاسو مصیبتونه، ستاسو پریشانۍ دا به الله ختمېږي. د وظیفې شروع کولو نه مخکې زه تاسو ته ریکویسټ کوم، که چېرې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړي نو دا ضرور سبسکرایب کړئ. دا یو اسلامی چینل دی، په دې کې به تاسو ته دغه شان ښکلي اسانې او مجربې وظیفې ملاویږي. دې سره سره اسلامي بیانات، ویډیوګانې دا به تاسو ته ملاویږي. نو تاسو ټولو ته به هم پوره پیدا وشي او موږ ته هم پوره پیدا وشي. زه تاسو سره اوس دا وظیفه شریکوم. دا وظیفه وورئ چې کله هم تاسو ته څه پریشانی راشي، څه مشکلات پیښ شي یا مصیبت راشي، نو 2 رکعاته نفل به وکړئ او په 2 رکعتونو کې به د سورې فاتحې نه بعد سورې اخلاص ووایئ. 2 رکعتونو کې به سورې اخلاص ووایئ. تاسو ته خو به پته لګیم چې سورې اخلاص کم صورت دی، خو خیر زه به بیا هم تاسو ته وایم. سورې اخلاص درته زه وایم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا سورې اخلاص دی. نو په 2 رکعتونو کې به سورې اخلاص ووایئ د سورې فاتحې نه بعد، او بیا به چې کله سلام واړوئ نو په یو سا باندې چې څومره ځله ویلی شئ دا اسم مبارک به وایئ: یا هادي یا هادي یا هادي. دا اسم مبارک به په یو سا چې څومره ځله ویلی شئ، که ډیر ویلی شئ لږ ویلی شئ، خو په یو سا باندې به دا ووایئ. چې کله هم ستاسو سا ماته شي نو بیا به د هغې نه پس دعا وغواړئ د الله نه. نو انشاءالله تعالی ډیر زر تر زره غنټه 2-3 کې به ستاسو مصیبت، ستاسو پریشانی، ستاسو مشکلات دا به الله ختم کړي. خو د وظیفې یو څو شرایط دي، د دې نه علاوه وظیفه کار نه کوي. شرایط خو ډیر دي، خو دا کم چې ډیر اهم دي دا زه تاسو ته وایم. وظیفې سره 15 وخته مونځ په اهتمام دی، 15 وخته مونځ به اهتمام باندې کوئ. د دې نه علاوه وظیفه کار نه کوي. دې نه علاوه په الله باندې پوره یقین او بروسه ساتل دي. که کله هم تاسو ته مشکلات پیښ شي، مصیبتونه پیښ شي، پریشانی شي، د هغې د ختمېدو لپاره تاسو دا وظیفه کوئ، نو په الله به پوره یقین او بروسه ساتئ. نو انشاءالله الله جل شانه به ډېر زر ستا مصیبت، ستا پریشانی، ستا مشکلات ختم کړي. دا زموږ د نن ورځې وظیفه وه. اوس زه ستاسو نه اجازت غواړم. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. جزاکم الله خیرا کثیرا.